أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. رب د مخکې سردار دی چې مخکې آیت کې وفرمایل چې څوک د غټ ظالم دا چانه چې د الله د جماعتونو نه خلق منع کوي چې په هغې کې د الله پاک ذکر وشي او د الله عبادت وشي. نو په دې آیت کې اوس تسلي ده هغه خلقو ته چې هغه د جماعت نه منع کړی شوي دي، هغو ته حکم دی چې د الله پاک ځمکه فراخه ده، عبادت او د دعوت کار به پرېږدئ نه او بل ځای ته ځئ، هلته د الله عبادت کوئ او د الله د دین دعوت جاری ساتئ. بل دا دی چې دا مخکې آیتونه یا وروستو د تحویل قبلې په باره کې چې دویمه سپاره شروع کیږي سیقول السفهاء، نو دغه ځای نه چې هغې کې د قبلې د بدلون خبره ده، نو دا ټول آیتونه د هغې دپاره مقدمه ده. وروستو بیا حکم بدلېده، قبله چې ده هغه بدلېدله د بیت المقدس نه کعبې طرف ته، نو د هغې دپاره دا تمهیدات چې کوم دی ذکر کړي دي چې مشرق او مغرب د الله دپاره دي، هر طرف ته چې تاسو مخ کوئ نو هلته د الله پاک رضا ده او د الله مخ دی د الله طرف دی، الله پاک فراخه علم واله دی. نو د مخکې آیت سره هم د دې آیت ربط شته او د وروستنو آیتونو سره هم د دې ربط شته. هسې چې قرآن کې چا مهارت نه وي هغه د ظاهري آیتونو ته وګوري نو دا خو جدا جدا دي، د دې د یو بل سره ربط نشته. او قرآن چې کوم دی دا بې ربطه کتاب نه دی، د دې آیتونو د یو بل سره تعلق وي او داسې ډېرې ژورې اشارې چې هغې باندې هر څوک نه پوهېږي. د دې آیت په شان نزول کې یو څو اقوال نقل شوي دي. یو قول دا دی چې دا آیت د قبلې د بدلېدو په باره کې نازل شوی و. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړو او 14 یا 18 میاشتې بیت المقدس ته لمونځ وکړو او بیا یې کعبې ته مخ کړو، نو یهودو اعتراض وکړو چې دا مخکني منځونه چې تاسو کړي وو هغه ټول باطل شو، ځکه چې تاسو هغې کې بیت المقدس ته مخ کړی او اوس کعبې ته مخ کړو. نو دا آیت نازل شو، هغو ته جواب ورکړو چې دا ټول طرفونه د الله دپاره دي، د هغه خوښه ده چې خپل بندګان کوم طرف ته متوجه کوي نو د چا په هغه باندې اعتراض نشته. ولله المشرق والمغرب، خاص د الله دپاره مشرق دی او مغرب دی، نور خاته نور پرېواته دواړه طرفونه د الله دپاره دي. هر طرف ته چې تاسو مخ ګرځوئ فثم وجه الله، نو هلته د الله طرف دی، د الله مخه ده. الله پاک فراخه علم والا دی، فراخه قدرت والا علم والا دی. دویم قول دا دی بعضې وایي چې کله نبي علیه السلام 14 یا 18 میاشتې هغه بیت المقدس ته منځونه وکړو او د کعبې نه محرومه شو، نو د نبي علیه السلام خواهش دا و چې ارمان دی چې زموږ دپاره کعبه مسجد حرام قبله وګرځي. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ستا هغه مخ ګرځول وینو چې ته د کعبې د قبلې خواهش کوي، هغه غواړي، نو موږ به تا هغه قبلې ته وګرځو چې هغه ستا خوښه وي. نو د نبي علیه السلام دا ارمان و چې دا قبله بدله شي. نبی علیه السلام چې مدینې ته لاړ نو هلته یهودیان زیات وو، نو کله چې هغه بیت المقدس ته منځونه کېدل نو هغو پرې خوشحاله وو. نو وروسته نبي علیه السلام دا خواهش و چې دا قبله بدله شي، نو الله رب العالمین د دې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلۍ لپاره دا آیت نازل کړو چې ګورئ دا مشرق او مغرب دا ټول د الله د دې ټولو جهاتو مالک چې دی هغه الله دی صرف. نو هر طرف ته چې تاسو مخ ګرځوئ ستاسو مونځ کېږي او هلته به تاسو الله بیا مومئ.
نو وروستو بیا دا حکم منسوخ شو او کعبې طرف ته چې کوم دی د مخ کولو حکم راغی. لیکن د دې آیت هغه عام حکم چې دی هغه باقي پاتې شو چې کله د قبلې هغه جهت معلوم نه قبله نه معلومه یا مونځ چې دی هغه نفل دی یا د یری مونځ د خوف یا د سفر په حالت کې مونځ نو هر طرف ته چې یو سړی مونځ وکړي مونځ صحیح دی. د الله دپاره مشرق دی مغرب دی هر طرف ته چې تاسو مخ ګرځوئ هلته د الله پاک مخه ده د الله طرف ته کېږي هر طرف ته کېږي. په سورلۍ باندې کوي نو په اشارې سره. بعضې وایي چې دا په سفر کې مسلمانان چې کوم دی هغه روانو تیاره وه شپه وه مونځ یې وکړو او هر یو کس ځان ته مخکې د سجدې په ځای کې ګټه ایښودې وه د دې دپاره چې سهار له بیا دته پته ولګي چې ما کوم طرف ته مونځ کړی و. سهار شو هغو دا ګټې وکتې نو هر یو سړي چې کوم دی هغه قبلې طرف ته مونځ نه و کړی بل طرف ته مونځ شوی. نو نبي علیه السلام ته وویل چې دغسې مونږ مونځ کړی و د شپې خو هغه خو مونږ قبلې ته نه دی کړی. نو دا آیت نازل شو چې د الله دپاره مشرق دی مغرب دی هر طرف ته چې تاسو مخ ګرځوئ د الله پاک مخه الله طرف هلته دی. نو دو په قبله کې خطا شي نو چې غلطي سړي نه وشي خطا شي او خود د خدای د رضا لپاره مونځ کوي نو مونځ جایز دی مونځ کېږي. دا روایت ترمذي راغستی دی ابن کثیر هم دغه روایت نقل کړ دی چې ضعیف دی دا روایت لیکن نور روایت د دې تایید کوي د دې وجې نه دا قبول دی د محدثینو په نسبت باندې. بل روایت دا هم دی چې دا د سورلۍ باندې سړی مونځ کوي نو د هغې په باره کې دا آیت نازل شوی دی چې سورلۍ د پاسه سړی مونځ کوي یا د تهجد مونځ یا عام نوافلي یا سنت او یا د ضرورت په وخت کې فرض مونځ چې کوم دی هغه کوي لکه خټي باراني نو په هغه وخت کې چې سړي هر طرف ته مخ کو او یا په اشاره باندې وکړو نو دغه کېږي. په سورلۍ یا سورلۍ سرکشی هغه سړی کوزېدو ته هم نه پرېږدي او بیا خطو ته هم سړی نه پرېږدي نو یا سړی خطی نشي هغې ته دوباره بوډا دی د هغه دپاره بل څوک مددګار پکار دی او بل څوک نشي چې هغه بیا دې سورلۍ ته وخېږي یا د دشمن خطره وي د دې کوزېږي د دغه سورلۍ نه نو دشمن چې کوم دی هغه ورته ولاړ دی د وجني دته خطره ده نو مونځ کېږي نو د هغې په باره کې دا آیت نازل شوی. نو دارنګې ریل ګاډی جاز کشتۍ لانچونه د هغې هم دغه حکم شو په هغه وخت کې خو دا نه و او دا د فقې مسایل چې کوم دي دا قیاسي دي په هغه سورلۍ باندې دا قیاس کړ دي. په سورلۍ باندې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه مونځ ثابت دی په سورلۍ د پاسه مونځ کړ دی نفل مونځ د فرض مانځه دپاره به کته راکوزېده فرض مونځ نه دی ثابته خو چې کله دغه شانتې حالات چې هغه سورلۍ چې کوم دی سرکشه وي هغې نه سړی کوزېدی نه شي بیا خطی نه شي یا لاندې سړی کوزېږي لکه ما چې تاسو ووي چې خټې دي بیا فرض مونځ هم کېږي په هغې باندې د پاسه هر طرف ته چې اول دې کوشش کوي چې قبلې ته مخ شي او چې بیا وروستو قبلې ته مخ نه هر طرف ته دا سورلۍ روانه مونځ پې کېږي. نو دغه شانتې ریل ګاډی دی په هغې کې سړی مونځ کوي نو هغې نه سړی کوزېدی نه شي که نه کوزېږي دا د مرګ خطره ده دی خو د ټوپ نه شي وهلی او ودرېږي خو هغه نه هغه به یو سټیشن ته ځان رسوي سټیشن ته چې ځان رسوي په هغې کې خو ډېر ټایم لګي هغه مونځ به تلی د ده نه دی به څه چل کوي دی چې د مانځه وخت راغی د فرض مانځه وخت لږ د خیر ایثار کړي په آخري وخت کې دې وکړي خو چې ده ته پته وه چې دا ګاډی نه ودرېږي دا ریل ګاډی نو بیا به دغه شانتې په دې کې مونځ کوي. جاز دی نو هغه خو راکوزېږي نه بر په جاز کې سړی سفر کوي مانځه ټایم راغی نو قضا کوي به نه به قضا کوي هلته به یې بره کوي په جاز کې به هغه مونځ کوي دا کېږي یا کشتۍ کې لانچ کې دا ټول چې کوم دی هغه صحیح دی. او بل روایت پکې دا هم دی چې دا آیت اصل کې په دې کې اختلاف او نزاع چې کوم دی هغه ذکر شوي ده د یهودو او د نصاراو چې دوی د یو بل سره سخته دښمني وه دوی ځان له دوی خو مونځ کوو بیت المقدس ته د یهودو هم کوو نصاراو هم کوو او نصاراو د ځان دپاره مشرقي طرف دا منتخب کړی و هغه خاص کړی و او د هغې وجه دا وه چې د مشرقي طرف ته مریم هغې اعتکاف کړی و نو د دې په ضد باندې یهودیانو هغه مغربي طرف هغه خوښ کړو کوم طرف ته چې نور پریوځي هغه طرفه نو بیت المقدس کې دنده چې کوم دی هغه
به چې مونځ کو نو د یهودو به مغرب طرف ته کو او نصاراو به مشرق طرف ته کو. وروسته دا اختلاف سیوا شو نو بهر راوته د مسجد اقصی نه بهر، نو مستقل چې کوم دی مشرق او مغرب دا تقسیم کړه. نو یهودو مغرب واغسته او د نصاراو مشرق هغې طرف ته مونځونه کوله. بیا دغه اختلافات سیوا شو او په ښه وجنګېدله. نو په بیت الله شریف کې دنده هم او بهر هم. نو د هغې نتیجه دا راووته چې دواړو ډلو د عبادت خانو کوم عبادت خانې شوي د هغو جوماتونه د هغې بې حرمتي وکړه. لکه مخکې آیات کې چې لاړم څوک دی غټ ظالم دا چا نه چې منع کوي جوماتونه د الله په هغې کې ذکر وشي او په هغې کې موږ واقعات بیان کړي وشي. دا نصاراو چې کوم دی د روم د بادشاه په مرسته باندې یا د بخت نصر په مرسته باندې هغوی حمله وکړه او په جومات کې مسجد اقصی کې څومره یهودیان ولاړو هغه قتل کړه، هغه ذبح کړه او گیر چاپیره سخت فساد خور کو. هلته وینې وبهولې تر دې چې د آسونو خپې چې وې د زنګونانو پورې هغه په وینو کې ډوبې وې، دومره وینې وبهولې. نو د یو بل د جوماتونو هتک بېزتي جومات یې وسېزه، نصاراو لږې دغه مسجد اقصی دا یې وسېزه او دا د ډېر وخته پورې وران پروت و. بیا وروسته عمر رضی الله عنه په زمانه کې بیا دا آباد شوی دی، دا سېزلی پروت و او په هغې کې خنزیران هغه یې واچول، ګندګي پکې واچوله. نو د یو بل د اختلاف د وجې نه دغه نتیجه شوه. نو په دې آیت کې دغه اختلاف هم بیانوي او دا هم فرمایي چې دا اختلافات لغوه دي، داسې بیکاره اختلاف دی. دا طرفونه د الله دپاره دي که تاسو مشرق طرف ته مخ کوئ او که مغرب طرف ته. الله پاک په هر طرف کې دی. مونځ خو تاسو د هغه دپاره کوئ، نو ولې دا طرفونه بیا ځانه تقسیم کړي دي؟ دا مه کوئ. نو ولله المشرق خاص الله دپاره مشرق دی والمغرب او مغرب دی، نور خطو طرف او د نور پریوتو طرف. دا دواړه ذکر کړي دي چې ځکه چې دا اصل دي. دا جنوب او شمال چې کوم دي دا فرع ده، دا بیا د دې نه معلومیږي. نور مراد ترې هر طرف دی، د الله دپاره هر طرف دی. اوس که بیا مونځ سړی کوي په دغسې سورلۍ باندې یا په جهاز او په دې کې هغه بیا مشرق او مغرب نه کوي، شمال او جنوب ته مخې نو هلته هم کېږي که نه، شمال ته هم کېږي او جنوب ته هم کېږي. فاینما تولو فثم وجه الله. نو هر چاته چې تاسو یې نو اړوئ هغه مخونه، پس فاینما تولو پس هر طرف ته چې تاسو اړوئ مخونه فثم وجه الله. نو هلته چې کوم دی د الله پاک مخ دی. ان الله واسع علیم، یقینا الله پاک فراخه قدرت والا دی، فضل والا دی او فراخه علم والا دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا اله الا انت سبحانك